وینځه چې کم مجاهد ته میلاو شو بغیر د نکاح نه ورسره کوروالی کوی شي، نکاح ته ضرورت نه. البته که چا باندې خرڅی نو وینځه داسې خرڅیږي لکه بازار کې چې عام سامانونه او سوداوي کیږي. چا باندې چې خرڅ کړه نو هغه به بیا ورسره نکاح کوي، چاته تحفه کې ورکی هغه به ورسره نکاح کوي. خو خودی د مجاهد ته چې میلاو شو د نکاح ضرورت نشته. وینځه به سترم نه کوي، مخ به نه پټوي او بهر به راوځي، ځکه د خپل مولا او د مالک خدمت به کوي. د کور خس او خاشاک به بهر راوباسي، اوبه به راوړي، د څارویو خدمت به کوي. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو وینځه ولیدله چې بقره اچولې ده، مخې پټ ته، وی پیژاندله، ورته وایي یا د فارو او بدګزرانې مخ دې لوس کا، او یوه کوړی سزام ورکړله چې ته به مخ نه پټې. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. په اسلام کې چې د کومو زنانو سره نکاح کول جایز دي او د کومو زنانو سره نه دي جایز، د هغې یو فهرست بیان شو. متذکره آیت کریمه کې د وینځو سره د نکاح کولو د مسئلې ذکر ده. اصل کې زنانه دو قسمه، یو قسم زنانه ته حرائر وی. حرائر معنا اصیلی او آزاد ښځې چې هغه د چا په غلامي کې نه راغلي، وینځي نه، لکه زمونږ استاسو مؤمنې او آزاد ښځې دي. او دویم قسم هغه زنانه دي چې هغه وینځي دي، چې هغه د بنده په بندګۍ کې راغلي وي. مجاهدین اسلام
په جهاد کې چې کله د کافرانو ژوندي نارینه او زنانه گرفتار کی او رای ولی دارالاسلام تا امیر المومنین دغه نارینه زنانه کافران دا د مجاهدینو منځ کې تقسیم کی نو نارینه او ته غلامان وی او ښځو ته یې وینځې وی وینځه چې کم مجاهد ته میلاو شو بغیر د نکاح نه ورسره کوروالی کوی شي نکاح ته ضرورت نه البته کچا باندې خرڅی نو وینځه داسې خرڅیږي لکه بازار کې چې عام سامانونه او سوداوي کیږي چا باندې چې خرڅ کړه نو هغه به بیا ورسره نکاح کوي چاته تحفه کې ورکی هغه به ورسره نکاح کوي خو خودی د مجاهد ته چې ملاو شو د نکاح ضرورت نشته وینځه به سترم نه کوي مخ به نه پټوي او بهر به راوځي ځکه د خپل مولا او د مالک خدمت به کوي د کور خس او خاشاک به بهر راوباسي اوبه به راوړي د څارویو خدمت به کوي سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو وینځه ولیدله چې بقره اچولې ده مخې پټ ته وی پیژاندله ورته وی یا دفارو او بدګزرانې مخ د لوسکا او یو کوړی سزام ورکړله چې ته به مخ نه پټې ته خو به خدمت کوې په لوس مخ باندې خدمتونه نه کیږي بهر حال اوس د دې ځای نه معلومیږي مسلمان سړی چې ځان ته ښځه په نکاح کوي نو اصیله او آزاده مؤمنه ښځه به ځان ته په نکاح کی یو چې مؤمنه وي او دویم چې آزاده او اصیله ښځه وي وینځه نه وي ځکه مسله دا ده چې وینځه ځان ته په نکاح کې د هغې نه چې څومره اولاد پیدا کیږي هغه اولاد به هم غلامان او وینځې جوړیږي نو ولې خپل اولاد نه غلامان جوړوي وینځې سره نکاح مه کوه اصیلې مؤمنې ښځې سره نکاح وکړه آزادې ښځې سره چې کم بچي پیدا کیږي هغه هم آزاد او اصیل به وي غلامان به نه وي چونکې دا وینځه په حقوقو کې د اصیل ښځې په نیمه باندې ده په اسلام کې د اصیل ښځې چې څومره مهر وي د وینځې به د هغې په نیمه باندې اصیل ښځه په 3 طلاقونو باندې مغلظه وګرځي د وینځې دپاره 2 طلاقه دي اصیله ښځه چې طلاقه شي یا یې خاوند مړ شي 3 حیضونو سره د هغې عدت تیر شي او د وینځې په 2 حیضونو باندې تیریږي اصیله ښځه چې واده نه وي جل او بکره وي زنا یې وکړله معاذ الله نو 100 کوړې به ورکولی شي او وینځه چې زنا وکړي هغې ته به 50 کوړې ورکولی شي تمامو حقوقو کې دا د اصیلې ښځې په نیمه باندې د اصیلې ښځې په نکاح باندې لږ خرچه کیږي ځکه مهر زیات وي او د هغې چې کم حقوق دي مکان ده او کپړه ده خوراک او اسکاک ضروریات زندگی دا لږ زیات دي مالی استطاعت غواړي او د وینځې مهر هم کم ده او ضروریات زندگی هم د اصلي په نیمه باندې دي نو د هغې خرچه لږ کمی نو اوس که یو سړی داسې چې د اصلي مؤمنې ښځې په نکاح باندې قدرت لري خدای دومره وس ورکړی چې اصیله ښځه ځان ته په نکاح کې مهر هم ورکوی شي کوټه هم ورکوی شي کالی هم ورکوی شي خوراکه او اسکاک هم ورکوی شي
نو د اصلي ښځې په نکاح باندې چې قدرت لري نو بیا د وینځ نکاح ته زړه نه ښه کوي. خو اوس مسله دا ده که یو سړی داسي چې دی فقیر او مسکین وي د اصلي ښځې په مناکحت باندې قدرت نه لري، د اصلي ښځې مهر زیات وي، عموما په قوم کې 8 تولې سونه غواړي، دا د یو سړي په وس کې نشته. 1,00,000 روپۍ سونه ده توله، چې وس یې د اصلي ښځې د نکاح نشته، نو بیا دلته الله اجازت ورکوي فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. الله وی بیا مؤمنو وینځو سره نکاح وکړه، ځکه د هغې خرچه لغونې کمه. نو د اصلي ښځې په نکاح باندې چې یو سړی وس نه لري بیا د وینځ سره نکاح کول ورته جایز دي. بیا د وینځ په نکاح کې د هغې مهر هم کم وي او د زندگی ضروریات او خرچه هم کمی. نو غریب سړی د اصیله ښځه چلوی نشي، لہذا هغه به وینځ سره نکاح وکړي. خو اوس دا اختلافي مسله ده چې یو سړی د اصلي ښځې په نکاح باندې قدرت لري، خدای وس ورکړی ده، اصیله ښځه نکاح کوی شي، ضروریات یې پوره کوی شي، خو بیا دا سړی لګیا شي د وینځ سره نکاح کوي، آیا دا جایز ده که جایز نه؟ اصیله ښځه په نکاح کوی شي خو باوجود دی د وینځ سره نکاح کوي، دا وینځ سره نکاح به جایز وي او که نه؟ امام شافعی رحمت الله علیه او بعض نور امامان وی نه ده جایز. الله وی چې من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات، چې مؤمن او د آزاد ښځې په نکاح باندې وس نه لري، لم یستطع، استطاعت او قدرت دی نه، نو فمن فتیات، هغې نه پس بیا الله وی چې وینځو سره نکاح وکړه. نو چې د اصلي ښځې په نکاح وس لري بیا د وینځ سره نکاح امام شافعي رحمت الله علیه وی جایز لري. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي جایز ده، اصلي ښځې نکاح کوی شي خو باوجود ته د مؤمن وینځ سره نکاح وکړي، جائز ده خو بهتر نه ده. ځان ساته، د وینځ د نکاح نه ځان ساتل پکار دي، ځکه د دې وینځ نه چې سبا د تا څومره اولاد پیدا کیږي، نارینه به غلامان وي او جنکۍ به وینځي، نو ولې د خپل اولاد نه وینځي او غلامان جوړوي؟ د وینځ نه چې کوم اولاد پیدا کیږي هغه اصیل نه وي، هغه غلامان او وینځي، نو د خپل اولاد نه سړی باید چې وینځي او غلامان جوړ نه کړي. چې وس د اصلي ښځې وي وینځ ته سره ورګورم، د کفري ملک نه راغلی دی، هغې به اخلاق څنګه وي، کردار به یې څنګه وي، بیا چې بچي پیدا کېږي هغې نه هم غلامان او وینځې جوړېږي، لوی مصیبت ده. چې وس دې نه وي نو د مجبوري د وجه نه ته کولی شي چې نکاح وکړې د وینځ سره، چې وس دې وي بیا خو ضرورت نشته. دا اضافه پکې ده. نو داسې ده چې یو مشرک وي، مشرکه، او یو یهودیه او عیسوی وي، د یهودیې او د عیسوی سره نکاح جایز ده، دا قرآن نه ثابت ده، د مشرک سره جایز نه ده. او که ایمان قبول کدلته الله تعالی فرمای مؤمنات من فتياتكم المؤمنات، هغه وینځ چې مؤمنې وي هغې سره بالکل نکاح جایز ده، مشرک سره نه ده جایز. او د یهودیې او عیسوی سره جایز ده، هغه اهل کتاب دي. مشرک چې وي نو چې په جهاد کې مجاهدین راولي کنه، چې یو وارې گرفتاره کی که په دې وخت کې دا ایمان راوړیم دا وینځه ده، چې گرفتاری نه بعد چې کوم ایمان راوړي بیا دا وینځه ده.
البته د گرفتاری نه مخکې دا مؤمنه وه نو هغه بیا وینځه نه جوړېږي، وینځه کافره وي. ومن لم يستطع منكم طولا آغا سوک چه قدرت نلری منکم د تاسو نارینه و مومنانو څخه طولا د غنا او د مالداری، د مال او د غنا وسې نه د څه شي وسې نه ان ينكح المحصنات المؤمنات، ان ينكح المحصنات چې په نکاح کی المحصنات آزاد یا وسیلی خزی المؤمنات چې مؤمن وي قدرت نلري طولا د حیثیت د غنا او د مالدارۍ نه چې د عجز په نکاح کی آزاد یا وسیلی او مؤمن خزی دغه خرچه زیات او وسې نه لري نو الله اوس د وینځو سره د نکاح اجازه ورکړي. فمما ملکت ایمانکم پس د نکاحو کې د وینځ سره خو من فتیاتکم المؤمنات لا غوینځو مؤمنو څخه فتیات جمع د فتیه، فتیه وینځ ته وایي. الله وی بیا د تاسو چې کمې وینځ دي خو چې مؤمن وي نکاح ورسره وکړه. خو نن سبا وینځ نشته، اسې دا مسله موږ بیان کو نه غلامان شته نه وینځ شته. اوس خو مسله ولټه د مسلمانانو نه غلامان جوړ کړي. والله الله تعالی اعلم پویږي بی ایمانکم په درجه د ایمان ستاسو. الله وی چې د اصلي ښځې د نکاح وس دی نه د مؤمن وینځ سره نکاح وکړه، کرکه مه کوه چې دا وینځه ده نو زه څنګه. نبی کریم علیه السلام هم د وینځ سره نکاح کړی و. د نبی علیہ السلام بی بیانو کې یو بی بی ده ماریا قبطیه، دا وینځه ده او د هغې د خېټې نه د نبی علیه السلام باقاعده بچي پیدا شوي دي خو بیا وفات شوي دي. ماریا قبطیه. الله تعالی وایي کرکه ورنه مه کوه چې دا وینځه ده، نه انسان ده د تا په شان. نمبر دویم تا په شان ایمان راوړی ده. الله وی بیا په ایمان زه پوهېږم چې د تا زړه کې څومره ایمان ده د هغې په زړه کې څومره ایمان ده. کیدای شي د یوې وینځې په زړه کې ایمان دا د آزاد نارینه مسلمان نه ډېر زیات وي. اصل شی خو ایمان ده. الله خو باډۍ ته نه ګوري، شکل ته نه ګوري، نسب ته نه ګوري، مال او عهدې او منصب ته نه ګوري. الله تعالی زړونو ته ګوري چې زړونو کې د ایمان څومره ده. نو الله تعالی فرمایي زه په ایمانونو ډېر ښه پوهېږم، شاید چې د وینځې ایمان د تا نه زیات نو کرکه ورنه مه کوه. والله اعلم بایمانکم الله تعالی ښه پوهېږي په درجې د ایمان ستاسو. بعضکم من بعض تاسو د یو بل نه یئ، یعنې د یو نوع بني آدم څخه یئ، هغه هم انسان ده تم انسان یې. فانکحوهن نکاح وکئ د وینځو سره باذن اهلهن، یعنی باذن ساداتهن په اجازت دی مالکانو دی هغې. د وینځې چې کوم خپل مالک د مالک نو د هغه مالک نه به اجازت غواړئ بیا به د وینځې سره نکاح کوي. اوس زه د وینځې مالک یم، د ما په ملکیت کې یوه وینځه ده او د دې وینځې نکاح زه هغلته یو بل ځوان سره وکړم، دا په اسلام کې جایز ده. مینځه ملکیتن د ما ده خو نکاحن دا زه بل ځوان ته ورکړم. نو راځي به د ورځې خدمت به د ما کوي، د ما کور به صفا کوي، زما نور ضروریات چې څه خدمت هغه به کوي، شپه به د هغه خاوند سره تېروي. دا جایز ده. خو بیا د ما میلاوېدل ورسره جایز نه دي. نکاح د هغه سره شوی چې نسب یې خراب نه شي. د یوې ښځې یو خاوند وي، چاهې وینځئ چاهې آزاده ښځئ. اوس الله فرمایي د وینځ سره چې نکاح کوې نو تپوس وکړه چې دا وینځه د چا ده.
یاره دا د فلانی حاجي صاحب د هغه په ملکیت، نو هغه نه به تپوس کوي، بیا به نکاح ورسره کوي. او که بغیر د اجازته د نکاح ورسره وکړه، سبا مالک خبر شو، مالک وایي چې زه د دې نکاح اجازت نه ورکوم، نکاح ختمه شوه. نو الله تعالی فرمایي باذن اهلهن، یعنی باذن ساداتهن، د ساداتو د مالکانو نه به اجازت وغواړي. وآتوهن اجورهن، او ورکی دی وینزو تا اجورهن مہرون دی دوی بالمعروف دی دستور مطابق. اللہ وی سمرہ چے دستور دا دی قانون مطابق اگی تبا قائدہ مہرم ورکا، دا سنہ دا چے دا وینز دا پا مہر بانے سکری نا، وینز ورطا مہر ورطا ورکا. غیر محصنات، غیر محصنات داسی وینزی، غیر محصنات داسی وینزی، محصنات یعنی متزوجات چی نکاح کون کیوی، غیر مصافحات یعنی غیر زانیات چی زناگانی بنکی جہرن پسرگند باندی، ولا متخذات اخدان او نبوی نیون کی دغوینزی اخدان پٹو یارانو دوستانو لرا، یعنی زناگانی بنکی پٹ پپٹا. علاوی یو وینز دا اغا برملاو سرگند زناگانی کی، زکا وینز خو دی کفری ملک نراغل ہندوستان نا امریکی نا یا امریکایی دا یا ہندوئی دا، نو آغا پا زناگانو صبرک لگئی زناگانی بکی. نو اللہ وی بیا دا سی فاحشی نزان ساتا کورتا گند رانولی. یا یو وینز دا سادا چه سرگند و برملا خو زناگانی نکی، خو پٹ پٹ زان تیاران و دوستان نیولی دی، پٹ پنا زناگانی کئی. اخدان جمع دی خدن، خدن یار او دوست وی. اللہ وی چه یارانی و دوستانی کئی دا سی وینز نم زان ساتا. گورا دا شرائط اللہ ولگول چی وینز سر نکاو کا، یو شرط یہ مالک نے اجازت واخلا، دویم شرط مہر دے دستور مطابق ورکا، دریم شرط چی نکاح ور سر کے، نکاح زنا بنکے، او دریم شرط دادا چی دا خزب فاحشن زانیہ و زناکار بنا، نکاح ور سر خط سنت طریقو کی. او کدا وینز سرگند زناگانے کولی یا پا پٹا بانے یارانے دوستانے و بے لرے کدا گند. فَإِذَا أُحْصِنَّ، فَإِذَا أُحْصِنَّ پا آغا وقت کی احصننا یعنی زوجنا چتا نکاح اکڑل دی وینز سرا، فَإِنْ أَتَيْنَا کرات للکڑل دی وینز بفاحشت زناکاریتا، وینز دی پا نکاح کڑلا آغی زناگانی شروع کرلی، نو بیا بسکے. اللہ فرمائی فعلیہن پس لازم دا پدی وینزو باندی نصف ما علی المحصنات، نصف ما نم دے اغا عذاب او دے اغی سزانا علی المحصنات چی اغا پا آزادو پا بکرو خزو باندی دا من العذاب دے سزا او دے حدنا. اللہ وی وینز دے چی نکاح کرا او اغی زنا اکڑا نو سزا بورکے، و سمرا سزا بورکی. اللہ وی دے محسن خزی آزادا خو بکرا، بکرا چی جلوی وادی نی شوئے، نو مومن خزا آزاد خزا چی وادن نوی او زناو کی، نو دی اغی سزا پا اسلام کی سل کوڑی دی. نو دی وینز تب دا سل کوڑی نمی کی 50 کوڑی بورکی. اس آزاد بکرم زکو ویلا ولی که آزاد شادی شدوی اصیل خزی او وادکڑی وی زناو کی، نو دی اغی سزا خو بیا رجم دا سنگساری دا. نو بیا خدا معنا شو چه دا سنگساری دا پمینز نیم کا، نیم سنگساری دا دی وینز تا، نو سنگساری خو پمینز نیمیگی نا چه دا سنگساری ورطا نیمکو، او کوڑے خو پمینز نیمیگی سل دی 50 کا وینز تا 50 ورکا. نو وینز چه زناو کی بہر حال شادی شدوی او که غیر شادی شدوی وعده کری وی او که جلوی چه زنای اکڑا 50 کوڑے بورکے.
فعلیهن لازم د پدی وینځو باندې نصف ما علی المحصنات نیم دی هغه سزا نه چې هغه په آزادو مؤمنو ښځو ده من العذاب د سزا نه ذالک دا نکاح د وینځ سره جایز ده خو لمن د هغه چا دپاره خشی اللعنت چې دی یریږي د زنا نه منکم د تاسو مؤمنانو څخه الله تعالی وفرمایل چې یو مسلمان دا غریب دا د اصلي ښځې د نکاح وس نه لري او دلته په جوش د ځوانۍ کې ده دا شهوت او مردانه طاقت ډیر زیات ده دی یریږي که واده ونه کم نو زه په فحشا او په بېحیایي کې غورځېږم زناګانو کې غورځېږم الله وی بیا مجبورن دی دا سړی د وینځې سره نکاح وکړي چې تسکین د شهوت یې وشي یو سړی صبر کېدی شو او شهوت په قابو کنټرول کې وو نو بیا هغه دپاره بهتره دا ده چې وینځو نه د ځان ساتي ځکه اولاد نه ولې غلامان جوړوي ذالکه دا نکاح کول د وینځې سره لمن د هغه چا دپاره دي خشی العنت چې دی یریږي د عنت نه عنت زناکاري ته وایي چېره واده ونه کم نو زه ګناهګارېږم منکم د تاسو مؤمنانو څخه د چا چې مردانه قوت زیاتی او معاشره خرابی بے پردگی وی قوی امکان دی وی چې دی په ګناهونو کې وغورځېږي د دې سړي دپاره نکاح فرض عین ده د دې سړي دپاره نکاح فرض عین ده چې وسې وي فورا د نکاح کوي او که د چا مردانه قوت ډیر زیات نه وي بلکې صبر کوی شي هغه دپاره نکاح کول سنت دي او که د چا مردانه قوت د سره وي نه هغه دپاره نکاح کول حرام دي ولې د زنانه زندگی بربادوي وان تصبروا که تاسو صبر کولی شئ بغیر د نکاح د وینځو نه تاسو ګزاره کیدلی شي نو خیر لکم دا تاسو دپاره ډیره بهتره ده الله وایي صبر وکړه خو وینځې نه ځان وساته مؤمنه وینځه دې وي خو مه ورسره نکاح کوه ځکه اولاد به دې بیا غلامان او وینځې جوړیږي که صبر دې کوی شو نو نبی علیه السلام فرمایي چې یو ځوان د واده وسې نه وي او ځان باندې یریږي نو دی د روژې وساتي روژو سره نفس ماتیږي شهوت ماتیږي بیا به صبر کیږي والله الله تعالی غفور الرحیم بخونکی مهربان ده یرید الله اراده لري الله تعالی لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته احکامات ویهدیکم او راهنمایو کی تاسو ته سنن الذین د طریقو د هغه کسانو من قبلکم چې مخکې تاسو نه تیر شوي ويتوب علیکم اراده لري الله چې رجوع کی پتا سو باندې والله علیم حکیم او الله تعالی علم والا ده حکمت والا ده والله الله تعالی یرید اراده لري ان یتوب علیکم چې رجوع کی پتا سو باندې عفو مغفرت کی ويريد الذين اراده لري آغا کسان یتبعون الشهوات چې هغوی تابعدارۍ د شهوتونو کوي هغوی څه اراده لري ان تمیلو چې تاسو میلان وکئ زنانو شهوتونو ته میلا عظیما په ډېر زیات میلان سره یرید الله اراده لري الله تعالی ان یخفف عنکم چې د تاسو نه بوج را سپک کي گزاره در سره وکړي وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان ډیر کمزوری انسان کمزوری اللهم صل علی سیدنا وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع اقاربنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات کریم خدای د خیر او د رحمت باران وکي الله بقدر حاجت وکي عظیم خدای که زمون گناهونه ډیر زیات دي الله د تا فضل ډیر عظیم ده الله د تا رحمت او مغفرت ډیر عظیم ده الله موږ سره د فضل و کرم معامله وکي الله دا ګرمۍ او خوشکۍ ختمه کړي یا الله د خیر او رحمت بقدر حاجت باران وکي الله د خیر او رحمت باران وکي د خیر او د رحمت باران وکي صلی الله علی نبی